बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 क्लास फिजिक्स की मंगा ऑसिलेशन चैप्टर स्टार्ट करो नन चीज़ का टॉपिक ते अगर सिंपल पेंडुलम नंबर 1 सिंपल पेंडुलम डिफाइन को सिंपल पेंडुलम से शेरे सिंपल पेंडुलम मुंगे से डिफाइन को अ स्मॉल बट हेवी मेटालिक बॉब मुंगे ची वोडू की खुदराना गोला which is suspended चागज वड़ंद शवी by weightless and inextensible string د دې رسۍ په ذریعه سره د دې تار په ذریعه سره چې هغه weightless یعنی وزن بالکل نه ہونے के برابر او بل دسی رسی چې هغه inextensible غزیږي نه او د سره جوړند شوی د دې سپورټ نه چې هغه فرکشنل لسی نو دسی آیډیل سیستم تم سوایو سمپل पेंडुलम متوایو بیا ځو ډیفاین کوم a small but heavy metallic bob وړوکی خودرانه ګولا which is suspended چغز وړاندې شوی by weightless and inextensible string د دې تار په ذریعه سره چې هغه وزن هم نه او غزیږي نه د فرکشنل سپورټ نه وړاندې شوی دسی سیستم تم سوایو سمپل पेंडुलम متوایو پیپر کې سوال اکثر دس راځي چې سمپل पेंडुलم ستوي او تاسو دا شو کوي چې د سمپل पेंडुलम چې کوم موشن دا به اس ایچ ام ای سمپل هارمونیک موشن وي نو سمپل पेंडुलम موږ ډیفاین کو چې د سیستم ته موږ سمپل पेंडुलم وایو اوس موږ دا ثابتو چې د سمپل पेंडुलم چې کوم موشن دی دا سمپل هارمونیک موشن دی کنه دی لاول چې تاسو په ذهن کې موجود دي چې سمپل هارمونیک موشن څه ته وایي نو موږ سمپل هارمونیک موشن ډیفاین کړو چې such type of vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and acceleration is always toward the mean position हर किस्म मोशन छिपा कि acceleration directly proportionally displacement था acceleration पर कि directly proportional displacement था और the acceleration direction हमेशा लपاره mean position थी उस मैथमेटिकली दा साबित हो कि आया simple pendulum motion simple harmonic motion दे और कने दे पर this simple pendulum دی پوزیشن تم سوای مین پوزیشن ورته وایو اکولیبریم پوزیشن ورته وایو ځکه ورته اکولیبریم پوزیشن وایو چې په دې نقطه باندې په دې سمپل पेंडुलम چې کم باب دی په دې باندې دوه فورسونه عمل کوي یو د ویټ یعنی ام جی هغه ډاون ورډ بل په دې رسۍ کې چې کم ټینشن فورس دی هغه اپورډ These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. دا دوه فورسونه په magnitude کې equally او په direction کې opposite دي so they cancel the effect of each other. دې د یو بل اثر په دې نقطه باندې سکی کینسلای نو په دې نقطه باندې نیټ فورس زیرو شو او موږ دا خبره کړو چې کله نیټ فورس زموږ سره زیرو شي نو باډي به زموږ سره په ایکولیبریم سټیټ کې نو په دې نقطه باندې زموږ سره باډي په ایکولیبریم پوزیشن کې اوس که دا باډي زره دی مین پوزیشن لسه کما ډسپلیس کما دلته می راوستله چې دلته می راوسته د دې ویټ چې کم دی ډبلیو دا وس جوړی دلته کې سا انګل تیټا څومره انګل به جوړی څومره چې دا میټالیک باب موږ د دې مین پوزیشن لسه کو ډسپلیس کو دلته چې کم انګل جوړه شوي نو دومره انګل به دا هم دلته کې زموږ سره چې د دې او سټرنګ سره سیده موږ لاین ډرا کړو سره به دا ویټ انګل جوړوي اوس که دا ویټ هم په کمپوننټ کې ډیوایډ کړو په دې ځای کې نه پرپینډیکولر لاین ډرا کړم دا ویټ خو زموږ سره ایم جی دی د دې ایم جی زموږ سره دوه کمپوننټ راغلی یو ایم جی ساین تیټا راغی او بل راغی ایم جی کاس تیټا راغی زموږ سره د دوه کمپوننټ راغلی یو کمپوننټ یې راغی دا شو ایم جی ساین تیټا او بل راغی ایم جی کاس تیټا د دې ایم جی کاس تیټا ډایرکشن سره ډاون ورډ دی او په دې رسۍ کې چې کم ټینشن دی هغه اپورډ نو دا ایم جی کاس تیټا او ټینشن د یو بل اثر ختموي خو چې دا کم ایم جی ساین تیټا پاتې شو د دې ډایرکشن چېرته دی د دې ډایرکشن دی مین پوزیشن ته یعنې دا زموږ سره هغه ریسټورینګ فورس شو څه شو ریسټورینګ فورس دا ایم جی ساین تیټا به دا میټالیک باب د خپل اوریجنل پوزیشن ته به بحال کوي نو زموږ سره ایم جی ساین تیټا څه شو دا ریسټورینګ فورس شو موږ چې کم فورس اپلای کړو په دې ډایرکشن کې اپلای کړو د هغې په مقابله کې زموږ سره د ایم جی ساین تیټا ریسټورینګ فورس راغی موږ دا ویلو چې د هر ایکشن دپاره څه ریاکشن وي نو دا یو ایم جی ساین تیټا به دا باډي د دې پوزیشن نه راوړي د ایکولیبریم پوزیشن ته مین پوزیشن ته به راوړي
خو چې کله دا د مین پوزیشن ته راشي ډیو ټو مومنټم د وجې نه د به مومنټم ګین کړی یا زموږ سره د انرشیا د وجې نه به دا په دې پوزیشن ودرېږي نه بلکې دا به د دې پوزیشن نه ډایرکټ دلته برابر ځي چې دلته راشي نو بیا زموږ سره د دې دا ویټ چې کوم دی په کمپوننټ کې ډیوایډ کړي یو زموږ سره راځي ایم جی ساین تیټا کمپوننټ او بل راځي ایم جی کاس تیټا کمپوننټ ایم جی ساین تیټا بیا اگین دی مین پوزیشن ته دا باډي بیا د خپل اوریجنل پوزیشن ته راوړي خو چې دې پوزیشن ته راوړي دلته به ودرېږي نه دا انرشیا د وجې نه بلکې بیا به د ایکسټریم پوزیشن ته راځي د دې مطلب دا شو چې د دې ایکسټریم دا ای شو او دا پرس که ای شو د دې ایو ای ډیش په منځ کې به دا سمپل پینډولم څه کوي وایبریشن به کوي د دې دا موشن به زموږ سره وایبریټري موشن به وي یوه خبره خو زموږ سره کلیر شوه چې د سمپل پینډولم چې کوم موشن دی دا به وایبریټري موشن به وي اوس ګورو چې آیا د دې دا موشن سمپل هارمونیک موشن دی که نه دی نو موږ وایو چې زموږ سره په دې باندې یو فورس موږ اپلای کړی داسې موږ اپلای کړی او دا زموږ سره ریسټورینګ فورس راغی دا اپلایډ دا ریسټورینګ فورس زموږ سره صبر یا د اپلایډ فورس او ریسټورینګ فورس زموږ سره صحیح دا به دواړه په اپوزیټ ډایرکشن کې وي په میګنیټیوډ کې برابر په ډایرکشن کې به صحیح اپوزیټ وي نو زموږ سره څه لیکلی شي دا زموږ سره اپلایډ فورس یا زموږ سره دا ریسټورینګ فورس موږ څه برابر دی ماینس ایم جی ساین تیټا دا زموږ سره برابر شو ایم جی ساین تیټا دا دواړه سره په اپوزیټ ډایرکشن کې یو اپلایډ فورس یو زموږ سره اپلایډ فورس بل زموږ سره ریسټورینګ فورس اوس اکارډینګ ټو نیوټن سیکنډ لا زموږ سره فورس برابر دی ایم ای برابر دی نو ایم ای از ایکول ټو ماینس ایم جی ساین تیټا اوس ایم او ایم به څه شي دی بل سره به کینسل شي زموږ سره به ای راشي ای از ایکول ټو ماینس جی ساین تیټا اوس که تاسو دې ډایګرام ته وګورئ دا زموږ سره بالکل رایټ اینګل ټرایینګل جوړیږي دا زموږ سره د مین پوزیشن د څه شو ډسپلیسمنټ شو په دې کې زموږ سره دا اینګل تیټا شو دا زموږ سره پرپینډیکولر شو نو زموږ سره ساین تیټا د څه برابري ساین تیټا موږ ویل چې زموږ سره برابري پرپینډیکولر په دې کې زموږ سره پرپینډیکولر سره راغی ایکس راغی ډیوایډ بای های پارټنیوز نو های پارټنیوز زموږ سره پرس کړی دا لینث راغی نو زموږ سره ایل زموږ سره دی وایر چې کوم لینث دا راغی نو ساین تیټا از ایکول ټو ایکس ډیوایډ بای ایل که موږ په دې ایکویشن کې اوس پوټینګ وکړو چې ای از ایکول ټو ماینس جی ساین تیټا په ځای باندې پوټ کړو ایکس ډیوایډ بای ایل یا ای از ایکول ټو ماینس جی ډیوایډ بای ایل ایکس اوس دا جی سره زموږ سره کانسټنټ دی او ایل هم زموږ سره لینث د دې وایر چې کوم لینث دی دا هم زموږ سره کانسټنټ دی او چې کله موږ یو کانسټنټ راوالو په بل کانسټنټ باندې ډیوایډ کړو جی یو کانسټنټ ایل زموږ سره بل کانسټنټ چې یو کانسټنټ موږ راوالو په بل کانسټنټ باندې ډیوایډ کړو نو زموږ سره به کانسټنټ راشي چې اوس موږ کله دا کانسټنټ ریموو کوو دا لرې کوو نو دا ایکول ساین به موږ پروپورشنلیټي ساین ته کنورټ کوو نو ای زموږ سره ډایرکټلی پروپورشن راغی ایکس ته یعنې دې مطلب دا شو چې زموږ سره ایکسلریشن ډایرکټلی پروپورشنل شو ډسپلیسمنټ ته او نیګیټیو ساین زموږ سره دا شو کوي چې دې ایکسلریشن ډایرکشن به همیشه دپاره مین پوزیشن ته وي نو داسې قسم موشن ته موږ څه ویلی سمپل هارمونیک موشن هم ورته ویلی یعنې موږ میتھمیټیکلی ثابت کړه چې د سمپل پینډولم چې کوم موشن دی دا به زموږ سره ایس ایچ ایم یعنې سمپل هارمونیک موشن به وي نو دا کلیر شو چې په دې کې ایکسلریشن ډایرکټلی پروپورشنل شو ډسپلیسمنټ ته او د ایکسلریشن ډایرکشن مین پوزیشن ته شو نو دا سمپل پینډولم چې کوم موشن شو هغه زموږ سره سمپل هارمونیک موشن شو